بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو یاد ولرئ چې نن په مقدس مکه باندې مظلوم فلسطینیان خصوصا د غزه په دغه ښار کې د مسلمانانو د جسم ټوکړې ټوکړې کېږي، هغلته ماشومان بچي قتلیږي، په باروتو باندې هغې دغه جسم باندې اور لګولی کېږي، په هغې باندې بمونه غورځولی کېږي او زمونږ اسلامی ممالک والا حکمرانان دیو بالکل خاموش دي. محترمو یاد ولرئ چې یقینا د چا په زړه کې چې ایمان وي، د چا چې په زړه کې د قرآن مجید تعلیمات وي، څوک چې ځان ته مسلمان وایي هغه بیا دې ته نه ګوري چې آیا زما مقابل دغه کفار دا طاقتور دی او که کمزور دی، آیا دا سپر پاور دی که نه، دا کمزور خلک دي، بلکې هغې په دغه زړه کې ایمانی جذبه وي، هر چا مخې ته هغې میدان ته وردانګي. نن زه هم مسلمان یم، په ملک پاکستان کې بشمار علماء کرام طلبه کرام دي، دغه حکومت نه مطالبه کوو چې دغه مظلوم فلسطینیانو دفاع وکړي او دیو ته دغه مسلمانان ور پرېږدي چې هلته لاړ شي او دغه اسرائیل خلاف وجنګېږي، دغه لاره دې کلاو کړی شي. الحمدلله مسلمانان د دې پروا نه کوي چې آیا موږ سره وسایل شته او که نشته، مسلمانان د دې پروا نه کوي چې آیا زموږ مقابل هغې سره هغه سپر پاور دی، هغې سره طاقت ډېر زیات دی. محترمه وګورئ زمونږ مخې ته تاریخ پروت دی چې په جنگ بدر کې 313 وو او مسلمانانو او د کفارو لشکر د 1000 بیا هم دغه 313 هغه 1000 ته شکست ورکوي. هم دارنګې جنگ یرموک دغه واقعه تاسو وګورئ، د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په دغه رهنمایي او په سربراهي کې دغه جنگ شوی او د جنگ میدان چې کله ولګېدله د مسلمانانو تعداد صرف 1 لاک او مقابل دغه خلکو تعداد 6 لاک، دغه 1 لاک مسلمانانو هغه 6 لاکو ته شکست ورکړله. مسلمان خو کمزور نه وي، مسلمان سره خو وسایل اگر چې کم وي لیکن ایمانی قوت دا ډېر زیات وي. هم دارنګې چې کله ایرانیانو خلاف چې کله میدان ولګېدله جنگ قادسیه، په هغې کې 40,000 مسلمانانو او 7 لاک کافرانو چې کله میدان ولګېدله، جهاد دغه میدان چې کله جوړ شوله دغه 40,000 مسلمانانو 7 لاک کفار ته شکست ورکړله. امیر المؤمنین هغې نه هم ډېر زیات ګیلمن یو چې د فلسطین په دغه ځمکه باندې هلته د مسلمانانو ټوکړې ټوکړې وشوله، لیکن کاش که زمونږ دغه مسلمانانو کې چا دومره غیرت کړی وي دغه بین الاقوامي سطح باندې هغې قوانینو د خیال ونه ساتلی شي چې هغې په قوانین کې هم د انساني حقوقو ضایع کول، انسان باندې ظلم کول دا بین الاقوامی په دغه قانون کې شامل دي چې چرته به هم انساني وینه نشي تویولی، چرته هم انسانیت په دغه لاره کې چرته هم په یو انسان باندې ظلم نشي کولی، لیکن هغې په خپله دغه اسلامي بین الاقوامی سطح باندې دغه قوانین ماتوي، هغې سره غم او فکر نه وي. لیکن زمونږ مسلمانانو سره دا غم دی چې بین الاقوامی سطح باندې ورسره معاهدې شوې دي فلان دا کم اسلام او کم دین ته پاتې شوی مونږه. آیا دا هغه اسلام او دین دی چې د رسول الله په زمانه کې وو؟ آیا موږ په هغه اسلام باندې یو کم چې د رسول الله په زمانه کې وو؟ آیا د عمر غوندې کې رضی الله عنه تعالی د هغې په هغه اسلام باندې مونږ یو؟ دا کم مسلمانی ده او کم امیر المؤمنین توب شوله، دا کم اسلامی حکمرانان شوله. تاسو وګورئ د عمر رضی الله تعالی عنه هغې چې کله بیت المقدس فتح کړله هغې نه 400 سال بعد دغه عیسایانو بیا په بیت المقدس باندې حمله کړله او بیا بیت المقدس د مسلمانانو نه یې واغستله، لیکن هغلته صلاح الدین ایوبي را ووتله چې د ټولې دنیا دغه عیسایان یو شوي وو، صرف د فلسطین نه، صرف د شام عراق نه، بلکې د ټولې دنیا عیسایان یو طرف ته و، دغه مسلمانانو لږ شان د لشکر بل طرف ته و، څنګه هغوی سره مقابله وکړله؟ مسلمانانو خپل د مشرانو تاریخ ژوندی کوي، خپل هغه مشرانو قربانیانو مه هیروئ. تاسو وګورئ محمد بن قاسم د 17 سال عمر کې هغه 6-7 هزار لشکر سره د ټول دنیا کفارو مقابله کوي. طارق بن زیاد تاریخ وګورئ. محترمو هغه مظلوم فلسطینیان نن په وینو کې لت پت، هغې د بدن ټوکړې ټوکړې او زمونږ دغه حکمرانان او مسلمانان دلته په مزو په چرچو کې دي، په خپل سیاست کوي او د زمونږ ګاونډ د هیواد بعضې خلک زمونږ د حکمرانانو خلاف لګیا دي، د دې ځای بعض ملګري د هغوی خلاف لګیا دي.
یو بل پرېږدئ. اسلام، دین، قرآن او رب ذوالجلال په دې وخت کې موږ او تاسو نه د مظلوم د فلسطینیانو دفاع دغه تقاضا کوي. هغه مظلوم فلسطینیان هغه زما او ستا په انتظار دی. ټولو مشرانو ته هم درخواست کوو چې که نور نه وي د مدارسو دغه طلبه کرامو ته لاره کولاو کوي چې دغه طلبه کرام لاړ شي، که هلته نور څه نه وي، هلته د شهادت دغه جام خو به نوش کړي، بیا رب ذوالجلال په دربار کې خو به مجرمان خو به نه یو که نه. ظالمانو دغه میدان ته لاړ شئ، هغې ټوکړې ټوکړې کول او نه کول دې باره کې الله موږ نه تپوس نه کوي چې آیا تاسو اسرائیلیانو ته شکست ورکړی و که نه و، آیا تاسو دغه ټوله دنیا فتح کړې و که نه، بلکې رب العالمین به د دې پوښتنه کوي چې آیا په مظلوم فلسطینیانو باندې ظلم کېدله. او رسول الله دغه احادیث ټول مولیان په منبر باندې بیانوي چې مسلمان په مثال د یو جسد دی، کله چې په دغه جسم کې په سترګو باندې درد وي ټول بدن محسوسوي، همدارنګې مظلوم فلسطینیان په تکلیف او په مشکلات کې دي، هغې بچي قتلیږي، هغې کورونه وران شوله، نن تاسو دغلته په مزو باندې ژوند کوي. رب العالمین به د دې تپوس کوي چې آیا ولې د جهاد میدان ته تګ نه و کړی تاسو. او بیا محترمو دا هم یاد ولرئ، مرګ دا په خپل نیټه باندې ده، مرګ نه مخکې کېږي او نه رستو کېږي، بلکې چې کم وخت رب العالمین لیکلی په هغه وخت کې انسان ته مرګ راځي. نو بیا د څه په انتظار دی دغه ظالمان مشران؟ که په خپله نشي تللی مجاهدین ور پرېږدئ، دغه مدارسو طالبان پرېږدئ، دغه بازار کې چې کوم مزدورکار خلک دی والله چې دې کې هم بېشمار خلک دی چې هغې په دې ارمان دی چې موږ ته دې لاره کولاو شي چې موږ هغه کافرانو سره وجنګېږو. آخر دغه جسم خپل دغه ژوند د څه دپاره موږ ساتلی دی؟ دا بدنونه دا به موږ ته کم ځای کې په کار راځي؟ د رسول الله تره غوندې کې اعلی شخصیت هغې د بدن ټوکړې ټوکړې شوله دغه دین اسلام دپاره، دغه بیت المقدس دپاره ما او تا خپل وینه نشو قربانولی، د بیت المقدس دپاره ما او تا جهاد میدان ته نشو تللی. دا کم ایمان او کم اسلام دی، دا کم مسلمانیت دی. محترمو چې څومره مسلمانان دي، چې څومره طلبه کرام دي، څومره علما کرام دي، هغې ته هم درخواست دی چې دغه سوشل میډیا په دغه پاڼه باندې او بیا خصوصا د افغانستان دغه مشرانو ته هم درخواست دی چې د رب خاطر وکړئ، دغه مسلمانانو دفاع وکړئ. دغه حالت خو په موږ باندې نه ده تیر شوی، په پاکستان باندې خو دا حالت نه ده تیر شوی ځکه موږ سره احساس نشته. تاسو باندې خو دغه شاندې سختې تیرې شوي دي، په تاسو باندې خو دغه شاندې بمباري هم شوې ده، ستاسو خو بچي هم یتیمانان شوي دي، ستاسو مشران هم په دغه ځای کې قربانیانې ورکړې ده، تاسو سره خو د خپل د مسلمانانو هغه درد دوک هغه احساس خو به تاسو سره وي. دا څومره تکلیف وي چې په یو مسلمان هیواد باندې د بمونو باران کیږي، دا څومره تکلیف ده وي هغه مسلمانانو دپاره، دغه احساس خو تاسو سره شته. بیا دغه احساس او دغه هر څه محسوس کولو نه پس ولې خاموش ناست یئ؟ د رب خاطر وکړئ، دغه مسلمانانو دفاع وکړئ، کنې د الله په دربار کې به ټول مجرمان یو. الله تعالی دی زمونږ دغه جان او مال د خپل دین خاطر او د مسلمان او د مسجد او د منبر دغه دفاع کې الله رب العالمین قبول او منظور کړي. الله رب العالمین د زمونږ د غزرونو نه بزدلی لري کړي او الله تعالی دې موږ ته د غیرت او د همت او د بهادري ژوند راکړي. الله تعالی دې زمونږ د ایمان مضبوط کړي.